بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو عمران بنیری یم او دا وخت د فیض آباد کانګڼ چې کوم دی د هغې په پل باندې ولاړ یم. د تیرو څلېرویشتو ګنټو نه چې مسلسل باران په تحصیل مندڼ کې او په بونیر کې روان دی، د هغې سره زموږ د چملې چې کوم لوی خوړ دی نو په هغې کې تویاني راغلې ده، بهاو کې اضافه شوې ده. د هغې سره دا پل چې تاسو ته شاته کوم ښکاري د دې باندې شاته بلا شي کلي دی، فیض آباد دی پې، کانګڼ دی پې، داسې د تینولو ډېرې ده پې، او د دې سره بره په دې غر کې چې کوم واړه واړه کلي دي یا غټ غټ کلي دي او هغې ته د ګاډو دا یو واحد لاره ده او په هغې باندې اوبه راغلي. سهار راسې په دې باندې ډېرې زیاتې تیزې اوبه بهیږي، نو د هغې د وجې چې کوم خلک پورې دي نو هغه پورې پاتې شوي دي او چې کوم خلک راپورې دي نو هغه راپورې پاتې دي. عامو حالاتو کې خلک چونکې گزاره کوي شي، خو که مریض شي یا نور داسې څه خاص ایمرجنسي شي نو په هغې کې بیا خلکو تګ راتګ چې دی نو هغه مشکل دی. د دې سره کم خلک چې زمیندار دی او هغې خپل تماکو چې دي تیار فصل دی هغه ډیپوانو ته وړي نو هغې هم ساره سې پورې پاتې شوي دي او خپل تماکو چې دي نو هغې ډیپوانو ته نه دي وړی. سرکاري چې کوم ملازمین دي یا سکولونو ته چې کوم ماشومان دي نو هغه هم پورې پاتې دي او هغې نشي تللی. د دې خلکو ته د ګاډو د دې پل نه علاوه بله لاره چې وه نو هغه د تینولو ډېری پل وه، خو چونکې د یو څو ورځې مخکې چې کوم بارانونه تیز شو نو د تینولو ډېری هغه پل هم اوبه وړی دی. اوس چې دا خلک کومه لاره استعمالي نو دوی به پیدل لاره چې استعمالي نو د کوریا کلي ته به وځي، د کوریا کلي د دې نه انتهایي لرې دی، پیدل لاره به یا هغه استعمالي یا د باډا سیری چې کوم پل دی هغه به استعمالي. نو خلکو ته انتهایي تکلیف دی. د دې ځای د مقامي اوسیدونکو سره موږ خبرې کوو چې هغې ته د دې پل نه د وجې څه مشکلات دي موږ سره اوسئ. کله نه چې باران وشي نو په دې زموږ د زمیني لار چې کوم دی نو هغه کټ شي، په دې منځ کې بل پل نشته. بیا چې کوم دی نو د پیادل پل لپاره موږ چې کوم دی د کوریا پل استعمالو او داسې چې کوم دی یو وړوکی شانته پل چې کوم دی نو هغه د باډا سیری موږ استعمالو. په چونکې د ګاډي لار چې کوم دی نو بیا نه که چېرې مریض شي یا داسې نوره خبره شي. اوس به ایدي چې کوم دی نو سکولونه سټارټ شو او دا ماشومان چې کوم دي د ګندکس، د کانګڼ، د تینولو ډېری، د شوایي او دا بره چې کوم کلي دي د هغې ټول ماشومانان چې کوم دي کالجونو ته سکولونو ته په دې لار باندې چې کوم دي چلن کوي. چونکې د اوبو په تیزوالي سره چې کوم دي او د اوبو په تګ سره چې په دې باندې بیا څوک نشي تللی. چې کله دا اوبه کمې شي نو بیا خلک په دې باندې تللی شي، خو لیکن چې څومره پورې دا اوبه په دې فرش باندې نه زنانه تللی شي، نه ماشومان تللی شي او نه چې کوم دي نو بوډاګان تللی شي. بس د دې غاڼې خلک چې کوم دي بهر چې کوم تلي هغې دې غاټه ولاړي او هغه خلک چې کوم دي هغه راپورې نشي راتلی. زموږ د حکومت نه د ټول نه غټه مطالبه دا ده چې موږ ته په دې باندې پل قایم کړی شي او دا مسله چې کوم دي زموږ د ټول نه غټه مسله دا دې حل کړی شي. په دې فرش باندې کله چې باران وشي نو په دې باندې ډېرې زیاتې اوبه راځي، موږ ته ډېر زیات مشکلات دي. موږ سره دلته کې ډېر کلي دي، شاته کانګڼ دی، فیض آباد دی، شوایي دی، اورمل صابر دی او داسې وړوکي وړوکي کلي نور هم دي ډېر شي. ټولو ته تکلیف وي. کله چې دا باران وشي ډېرې زیاتې اوبه راځي او دا فرش چې دی په فرش باندې د پورې وتو راپورې وتو ډېر زیات خلک پورې راپورې ولاړي. نو موږ ته ډېر تکلیف دی. زموږ د حکومت نه دا دغه دی چې هغې دې موږ ته داسې یو سیسټم جوړ کړي چېرې په باران کې یا داسې په ډېرې اوبه راشي چې موږ ته د تګ راتګ سیسټم وي.